فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ګوره دوان نکاحونه وکا درې وکا که څلور کې څلور نکاحونه وکا خو په دې شرط چې د دوی په منځ کې به بیا هغه انصاف کولی شي نه عدل و انصاف نه به کار اغستلی شي یو طرف ته به مایله کېږي نه یو طرف ته به پوره متوجه کېدل او بله بي معلقه پرېښودل داسې به نه کې که دا یره در سره وي چې یره وس مې نشته سبا دپاره بیا زه د دې ټولو حق نشم ادا کولی نو بیا فإن خفتم که چرته یره وي در سره چې زه د دې ټولو برابر حق نشم ادا کولی نو الله تعدلو فواحدة نو بیا یوه بیا صرف یو نکاح وکا یو بیبي وکا اوس د چا ډیری بیبیانې وي دوه وي یا درې وي یا څلور وي نو دوی هغه په څه کې برابري ضروري ده او په څه څیزونو کې برابري هغه ضروري نه ده نو هغه په نان نفقه په خرچه کې برابري ضروري ده لکه مثال دی له دوه کورونه ورله هغه جوړ کړي یو په یو کور کې بل په بل کور کې نو یو شان نفقه به ورکوي یو شان خرچه به د دواړو بیبیانو ته ورکوي بل هغه د وخت د تیرولو د شپې د تیرولو کې به هم برابري کوي مثال په یو کور کې یو شپه نو بیا په بل کور کې بل شپه یا په یو کور کې دي جدا جدا کمرې دي نو په یو کمره کې یو شپه په بل کمره کې یو شپه یا مثال دوه شپې ورله تقسیم کی یا هفته ورله تقسیم کی خو یو شان تقسیم وکړي برابر تقسیم وکړي داسې نه چې مثال دویمه بیبي وکي نو بیا ټول ژوند د هغې سره پاس کړي او هغه یوه بالکل معلقه کړي داسې نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې مال الی احدهما چې یوې ته مایله شو هغه بله یې داسې پرېښودله نو جاء یوم القیامت وشقه مائل دی به د قیامت په ورځ داسې راځي چې د یو طرف باندې به پالج راغلی وي دا یو طرف به ښکته ځمکې طرف ته مایله وي په ځان پسې به یې راکاږي یا وچ شوی به یې وي دا یو طرف نو هغه په نان نفقه کې برابري او په هغې شباشۍ کې برابري بیا په مینه محبت کې برابرۍ د ضرورت نشته ځکه دغه بې اختیاره څیز دی هغه د نارینه په وس کې په اختیار کې هغه نه وي لکه حضور صلی الله علیه وسلم د ټولو بیبیانو په منځ کې بالکل برابري د عایشې بیبي رضی الله عنها سره ډېر مینه محبت دی خو چرې داسې نه دي کړي چې د هغې سره صرف پاتې شوی د بلې بیبي کره هغه نه دی پاتې شوی هغې کره نه دی تلی نو د زړه مینه محبت چې د یوې سره یي ډېرې د بلې سره کمی په دې الله څوک نه نسي خو په نان نفقه او په شپه تېرولو باندې الله تعالی بیا نسي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة پس که چرته تاسو یریږئ الله تعدلوا چې د عدل نه به کار وانخلی زیاتې به درنه وشي که دوه بیبیانې دي وي یا درې څلور وي فواحدة نو بس بیا درله یوه کاپي د ځان هسې د خیرو مورد مګر زوه چې بیا د ټوله ورځ خیرې کوي او ما ملکت ایمانکم او یا که د یوې هغه آزاد زنانه وسلم نه کېږي نو بیا په وین زبان دی هغه اکتفا وکړه بیا په وین زبان دی گزاره وکړه نن سبا خو هغه شته دی نه او ما ملکت ایمانکم او یا هغه چې مالکان دی خلاصونه ستاسو د هغې ذالک دا خبره درته وي ځکه کوو چې یوه درله پوره ده دو دریو څلورو ته لاس مور اچوه چې ظلم درنه ونشي دا درته د دې دپاره کوو ادنا الله تعولو دا ډیره قریبه ده دې ته چې ستانه ظلم ونشي نو که په ځان د 100% اعتماد وي چې نه کوم ظلم
او هر سره برابر دي کمې زیاتې نه کوم بسم الله 2 3 4 بیا وکړه او که چېرته یره وي در سره چې نه ظلم را نه کېدلی شي او هغه د ټولو د ساتنې هغه وس مې بیا نشته دی نو بیا دله غوره دا دي چې یوه بیبي صرف ذالک ادنا الله تعولو دا یوی زنانه سره نکاح کول دا ډیر قریب دی دې خبرې ته الله تعولو چې تاسو به ظلم ونه کوئ زیاتې به ونه کوئ